بسم الله الرحمن الرحیم. دلته کې په پور نوخار کې د مانخیلو په جنازګاه کې یو بور چې دی تقریبا غټ 500 فوټ بور مخکې تقریبا په 1985 کې شوی و چې هغه بور چې دی نو تر نن ورځې پورې هغه بند پروت دی او نه د هغې نه چې کوم دی نو چاته فایده میلاو شوه او نه چې کوم دی نو هغې نه لکه د هغې نه خلک مستفید نه شو چې په تیر شوي ګورمنټ کې چې کله دلته کې د میا جمشید چې کوم دی هغه اکسایز منسټر و هغه ګورمنټ کې چې دی نو او پرویز خټک چې دی هغه وزیر اعلی او په هغې ګورمنټ کې په دې جنازګاه باندې یو بل 500 فوټ بور وشو چې مونږ یې چې کوم دی څه ملګرو داسې نوخار دی څه مشرانو چې دی نو د هغې مخالفت هم وکړو چې یو پروت دی او بل چې کوم دی نو بل پې کوی اوسه نو هغه خیر هغه خو بیا ټیک شوه خبره هغه وشو د هغې نه بیا پیپونه هم خواره شوه په ګلو کې چې پیپونه هم خواره شوه خو تر نن ورځې پورې چې کوم دی نو هغه د هغې اوبه چاو نه څکلي او هغه چې دی نو هغه تر اوسه پورې چې دی نو نه دی سټارټ شوی او هغه هم لګیا دی چې کوم دی نو هغه به هم ختم شي نو د قوم دا پیسه چې دی نو هغه ضایع کېږي ټیکهداران او ټول خلک چې کوم دی هغه به پیسې واخلي او داسې بورونه دې نه کېږي او کني چې کېږي نو بیا پکار دی چې د هغې نه چې کوم دی نو لکه خلک مستفید شي او چې خلک ترې نه مستفید کېږي نو د کمیشنو دپاره چې کوم دی نو لکه نه دی کوي داسې بورونه. دا دوه ټولې شوي دي یو کلیسا بادشاه په وخت کې چې ضیا صاحب حکومت 10 کاله وشوه یوه ګنټه چالو شوی دی د ده چا ګلاس اوبه نه ایستلي دا بل د پی ټي آی حکومت کې شوی دی 7 کاله وشوه خو دی نه یو ګلاس اوبه چا نه ایستلي 2 ټرانسفارم یې د هغې نه هم لړې او 2 د دې نه هم تلي هغې اصلي وجه دا ده چې بور وشي هر څه وشي دی په پرسنټیج والي بیا ټیمیا وایي دا به پبلیل چلی پبلیل وایي دا به ټیمیا چلی کلونه تیر شي د دې نه چا اوبه ونه څکلې دا ولې موږ سره بې انصافي کېږي اخر وجه څه ده څه وجه ده دا څښه اوبه موږ څکو دا ډنډونو دا وچې بیماری دي زموږ بچي ټول د زیړي بیماران دي او جمشید خو لاړ مړ شو خو پرویز خټک ته زه دا وایم چې ته زموږ پی ای 7 کاله وشوه ته د دې تپوس نه شې کولی ولې څه چل دی دا نوخار داسې بس اوبو راوړی دی ته دې نوخار کې شرمېږي وټ له راتلی شي او بیا شرمېږي دلته بسم الله الرحمن الرحیم. دې اوبو حوالې سره خو به زه تاسو په وساطت سره دا ووایم چې تیر سابقه دوه حکومتونه چې به یې کې د پی ټي آی د وروستي دور هم شامل دی او دې نه هغه مخکې دور کې دا دواړه شوي او دې دواړو باندې یو پېر هم ټرانسفارمر روک شو او دویمه پېر هم ترې روک شو او که تاسو دا وګورئ دا کوم پیپونه چې خواره شوي دا په نیبرهډ ماناخیل کې خواره شوي دي خو هېڅ قسمه فایده ناوام وا نه شته او دا په کروڑونو روپۍ ضایع شوي اوس هم که چېرې حکومت صرف د دې ټرانسفارمر او د بور دوباره کېدو غم وکړو نو انشاءالله د ما یقین دی چې پیپونه خو الریډي خواره شوي دي صرف د بجلۍ دا مسله ده چې دا مسله حل شي نو امید دی د خلک به دې اوبو نه فایده والي ځکه چې د سیلاب نه پس د دې ځای ټولې اوبه چې تاسو وګورئ جراثیمونه ډکې دي او ټولې خرابې اوبه دي چې هر دویم دریم کور کې لاړ شي نو تور زړی دی نو مهرباني حکومت له دا پکار دی زموږ ډي سي له خاص کر په دې باندې دا غور پکار دی دې ځای چې کوم واکداران دي هغوی له دا پکار دی چې په دې باندې غور وکړي او د خلکو ته د اوبو دا غټه مسله چې کوم په نوخار کې په نیبرهډ ماناخیل کې دا حل کړي ډېره شکریه به وي د دې دا خلک ورته دعاګانې کوي.